सूर्य मोहम्मद आयत नंबर 4 पिंजम रुकू शपगिश्तम सिपारा सफ़ा नंबर 18 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबुर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तमुहुम फशद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم صدق الله العظيم سورة محمد آية نمبر 4 पिंजम रुकू शपगिश्तम सिपारा पदी आयतुनु के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द जंग उसूल बयानी चिकला द मुसलमान और द काफिर पमियंस के जंग राशि नो द मुसलमान बजे कम दे खपल द जंग तरीका सिंह विदा नो नंबर 1 अल्लाह फरमाई फ़ज़रबुर रिक़ाब कल हम द काफिर सर अस्तासु मुकाबिला राशि नो काफिर सर व जंग के जिकम दे नरमी बने के फ़ज़रबुर रिक़ाब पसट माने बवहल के पदे सट माने वहल दा ज़का चे पदे के इंसान बिल्कुल जुंदी बाती कीगी ना ये पसट माने सड़े गुज़ातु की बदा अलत जिकम दे रापरूजी न पहले ने फ़ज़रबुर रिक़ाब چې دې چې کم دی چې کله تاسو وجنه د سټ د طرفه بالکل بس دې سره بنرمي نه کوي نمبر 1 دویم چې کله تاسو پکې مکمل خلق پکې تاسو پکې چې کم دی قتال په وخت کې خلق پکې نمړشي او کافرانو پکې تاسو قتل کې نو داغې نه پس چې کم دی بعضی کافرانو پکې قیدیان جوړ کې قیدیان او د دې قیدیانو فائدہ بداوي تستاسو په دې کافرانو باندې روح بسیوا بشي اوس چې کم دي د قیدیانو د آزادولو چې کم دي مختلف طریقې دي نمبر 1 قیدیانو سره به احسان وکا او اوندا سے چې کم دي آزاد کا نمبر 1 پدا به چې کم دي د کمانډر خوخه ده د امیر لشکر خوخه ده چې هغه قیدیان په هر طریقه باندې په دې کې خلاصول شي نو نمبر 1 دا چې قیدیان و چې کم دی بلا معاوضه پیسې به نه ناخلي او مسلمان و چې کم دی کافران قیدیان به آزاد کی نمبر 1 دویمه چې د دینه به کم دی فدیه واغستلی شي فدیه دا مطلب د یو قیدی په سر باندې به پیسې کېږي کافرانو چې کم دی د مسلمانانو په لاس ته کافران قیدیان راغلي او به وی چې تاسو چې کوم دي لس کسانی موږ ته لس لګرو بیره کې مثلا فداء فدیه او درې چې کوم دي متبادله دي ته ویل کیږي چې کافرانو سره چې کوم دي مسلمانان قیدیان دي او مسلمانانو سره کافران قیدیان دي دوی به کوم دي کنه متبادله وکي مسلمان به واخلي کافر به وته ورکی ادا طریقه درېما اور سلورما مسلمان دې کم دې کافر د سره آزادی نه مسلمان دې کافر د سره آزادی نه چې کمی خزي دي دا به چې کم دې د مسلمان وینځي جوړی شي او چې کم سړی دي دا به د مسلمانانو چې کم دې غلامان جوړ شي او بیا به امیر لشکر د مسلمانانو چې کم کمانډر دی هغه بیا د مسلمانانو په مینس کې دا تقسیم کی چاته به کم دي غلامان ورکی او چاته به وینځي ورکی نو دا چې کم دي سلور قسمه طریقې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت چې تاسو وګورئ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حیثیت کمانډر ډیر عجیب واقعات دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنگ په حالت کې د خپل د جماعت خیال څنګه ساتلې دي ګوره دا مشری چې کم دی کنه دا داسې آسان کار نه دی تاسو وګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حیثیت کمانډر
په جنگ په دوران کې د خپل کشرانو ډیر خیال ساتلی دي چې کله وګی کیږي او صحابه ولا معمولی شانتي پي وروړي نو وی یره وی ټول صحابه او تاواز کې خپل وتخلنه یک دي وی ټول صحابه او تاواز کې اوله پر ټول باندې سکلی دي به اخر کې سکلی دي نو به حیثیت کمانډر نبی صلی الله علیه وسلم دنیا لپاره ګوري یو مثال دی غزوه بدر په موقع کې کافرانو تر طرف یو جاسوس راغلیو مسلمانانو ته نو مسلمانانو چې کوم دی اونې ولو تاسو ته نه کولو چې تاسو څومره خلک یې او تاسو ست تیاریاں کړې دي دی جاسوس چې کوم دی مسلمان ته د خپل د کافرانو حال نه ویلو نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دی په چبوتره کې ناستو आवाज یې کړی دا چې د سدي ویل د الله پیغمبر یو جاسوس مونږ نیولې دي او مونږ ته چې کوم دی د کافرانو حال نه وی نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایي دا جاسوس ما تراولې کې نولو او ښه عزت احترام یې ول وکړو تاسو ته نو کې بچی تاسو نوم دی ستاسو د پلار سنوم دی او بیا نه تاسو وکړو وی تاسو چې کوم دی روزانه التسو خان علالوي په کوم ځکه په کافرانو کې او ته وی یره موږ روزانه چې کوم دی لس خان علالو نبی صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته مخ راوړلو په معلومی کې دا چې دا زر کسان دي صحابو دې ته تاسو ک الله پیغمبر تعالی څنګه پته لګی دا یو اوخ چې کوم دی دا سلو کسانو ته کافی کیږي نوی دی سو خان علالی روزانه لس نوی دا لس خان چې کوم دی دا سونه شول دا سلو کسانو ته جو او دې ځنه نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دی دا عقل حساب اولګولو او دې ځکه چې کوم دی دا کافرانو سره د جنگ طریقه خود لیکي فاذا لقيتم الذين بیا هر کله چې مقابله شي د هغه خلکو سره کفرو چې کافران دي فضرب الرقاب نو وخه اغي پسټونو باندې حتا اذا اثخنتموهم تر دې چې هر کله د دوی ډېری ویني دوی کړي فشد الوثاق نو مضبوط کړي د دوی قید فاما من بعد بیا خو احسان وکړي پس لدینا واما فداء او یا تعوان واخله حتا تدع الحرب تر دې چې کې دی جنگ او زارها خپل اصله ذالک هم دا حکم دی ولو یشاء الله لانتصر او کچری الله غستلی نو ضرور به انتقام اغسته و منهم لدینا اول الله سو طریقې بیان کړي سلور یا خو چې کوم دي کافران قتل کوي او یا چرته کافلان چې کوم دي تاسو قتل نکل او تاسو قیدیان شي نو یاد یې چې کوم دي اوندا سے آزاد کې یا د نفدیه واخلې او یا متبادلو کې او یې چې کوم دي غلامان کې او یې وینځ کې الله فرمای ولو یشاء الله لانتصر منهم الله وی چې دا کافران ما تاسو نه بغیر هم زه هلاک کول شمه خو دا تاسو ته مې زکه پرې خو دي چې په دې کې تاسو امتحان دی په جنگ کې کوم دی د مسلمان امتحان دی بعض مسلمانان به شهیدان شي بعض مسلمانان به غازیان شي دا څه کنه نو دا الله پاک ته کوم دی دا کافران ختمول دا الله ته مشکل نه دی او په دې کې الله تعالی زموږ تاسو کې امتحان اخلي چې کم یو مؤمن به کم دی د خپل د سر قرباني ورکي دل الله غوي ولو يشاء الله لانتصر او کچرت الله غستلی لانتصر نو ضرور به انتقام اغسته و منهم لدينا ولكن ليبلو بعضكم ببعض لیکن چې د ازمایي فزمیل تاسو نه پزنو باندې والذین قتلوا او کوم خلک چې وجل شول فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې فلن يضل اعمالهم فزهز کله الله زای نه کوي عملونه د دوی سيهديهم لا رب اخيد ته الله تعالی ويصلح بالهم او درست بکی الله تعالی حال ندي ويدخلهم او داخل وکړي دي الله تعالی الجنه په جنت کې عرفها چې د خودلې دي